أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العظيم. سورة الأنعام اتم پارا یوسل یولسم نمبر آیت دی. پمخی رکو کی دا قرآن کریم صداقت او دا اللہ رب العالمین دا توحید دلائل بیان شو. اس پدی آیاتن کی دا قرآن کریم صداقت او دا اللہ پاک دا توحید دلائل ذکر کی. مشرکان و کافران دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائشی معجزو مطالبہ کولا. یو جواب پر انہی درس کی ملو شو چی دا دی معجزات و اختیار دا یو اللہ پاک سر دی نبی علیہ السلام سر نشتا. دویم جواب دا دی دا فرمائشی معجزی دا مطالبی ذکر کی کچھر منگا پدوی باندے فرشتے ہم نازلی کو دوی سرا سنگچ دی مطالبہ کی دا مڑو دا خبرو خپل مڑی ور سر خبرم او کی او دا ٹول خلق منگ دا دی اڑان دی حاضر کو بیا ہم دی ایمان نروڑی. زکا اللہ پاک تا معلوم دی چی دا ایمان نروڑو والا خلق دی. بی اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی چستا نوڑان دی منگ پیغمبران لی گلیو. نو دا پیغمبرانو قومونو دشمنی کڑیوا. دا شیطان تابداری او دا پیریانو تابداری کولا. شیطان بددی تا وسوسی اچولی او دا دروغو عقیدی او اعمال بیدی تا خیستا کول. دی دا شیطان مرگتیا کولا او دی دا شیطان تابداری کولا کہ اللہ رب العالمین غختوین دوی با دا شرک دا کفر دا شیطان مرگتیان نوے کڑی. دا شیطان دوی توسوسی اچھی دا پارا دی چی دا دی کافرانو زرن خوشالشی. دی دا شیطان تابداری زکا کئی. بیایو پیران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مکی مکرمی مشرکان را جمشو. وی زمان او استاس پخپل منز کی اختلاف دی دی اختلاف دا ختمول دا پارا چی فیصلو کی زمان او استاس پا منز کی دا حق او دا باطل. یو مشرک دی دا غنم دی ولید ابن مغیرہ چی دا سڑے با اخبل فیصلہ کو ان کے مقرر کو چی دا چاپ حق کے فیصلہ اکڑا آب بحقی. یا دویم دا طائف یو سڑے عروہ ابن مسعود سقفی دا دی قوم سردار دی با حکم او فیصلہ کو ان کے مقرر کو چی دا چاپ حق کی فیصلہ اکڑا اغب پا حق باندی وی. اللہ پاک آیات نازل کرل پیغمبر علیہ السلام دویت اوائی چید اللہ نا علاوہ بل سوک ز پیسلک ان کے مقرر کو
حال دا دی چې الله پاک خپله فیصله کړې ده، قرآن یې نازل کړی دی او د الله رب العالمین کلمات دا صحیح او حق دی. دا الله پاک د کلماتو د پاره هیڅ قسم تبدیلی نشتا. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک تسلی ورکړي که چېرې ته د دې مشرکانو کافرانو تابعداري وکړي نو دوی به تا د نیغې لارې نه واړوي. نو د دې مشرکانو کافرانو تابعداري مه کوه، ځکه دوی دا شرک کوي، دوی سره څه دلیل په دې خبره باندې نشته. بل دې مشرکانو کافرانو د ځان نه بعضې څیزونه حرام او حلال ګڼل. الله رب العالمین فرمایي چې کوم څیزونه ما حلال پیدا کړي دي او په هغې باندې د الله پاک نوم واخیستلی شي نو تاسو دغه خورئ که مسلمانان یئ. کوم څیزونه چې الله پاک حلال کړي دي نو مشرکان کافران هغه د ځان نه مه حراموئ، د دوی په حرامولو باندې حرام نه ګرځي. او کوم څیزونه چې هغه د الله رب العالمین د طرف نه حرام دي یا حلال څیزونه دي او په هغې باندې په وخت د ذبح کې د الله نه علاوه نوم واخیستلی شي یا قصدن پې د الله پاک نوم پرېښودلی شي نو تاسو دغه څیز مه خورئ، ځکه دا اوس حرام شو. نو فرمایي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکة او کچر منگا نازل کړي وي دوی ته فرشتي وکلمهم الموت دوی سره خبرې کړي مړو لکه څنګه چې دوی مطالبه کوي. وحشرنا علیهم کل شیء قبلا ما كانوا او موږ راجمع کړي وي په دې باندې ټول څیزونه مخامخ ډلې ډلې دي بیا ما كانوا لیؤمنوا ندی دوی چې دوی به ایمان روړ الا ان یشاء الله مگر که الله پاک وغواړي. ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر خلق د دې جاهلان دي. وکذالک هم دارنګې جعلنا لکل نبی عدوا مونږ جوړ کړي دي ګرځولي مدیدار نبی د پاره دشمن شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو د پیریانو یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وسوسه چي باز د دې باز تا د دروغ خبرو د پاره د دوکي. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون کچره غوښته وي رب ستا دی به دا شرک نو کړي پرېږده دوی او د دوی کارونه چې دوی د ځان نه کوي لکه کفر. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة او د پاره دي چې مایل شي دي دروغ وینا ته زړونه د خلکو چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې. وليرضوه د پاره دي چې خوشاله شي. وليقترفوا ما هم مقترفون او دی او کی ما غصد هم فيه مقترفون چې هغه دی د ځان نه جوړوي کم کار نه چې دوی کوي شیطان وسوسې ورچوي چې دوی دا کارم داسې کفر والا جاري ساتي. افغیر الله ابتغي حکما آیا غیر د الله پاک زه ولټوم فیصله کوونکي. هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا او حال دار چې الله پاک هغه ذات دی چې نازل کړي تاسو ته قرآن صفا واضحه تفصیلی. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون او کسان چې موږ ورکړي دي ته کتاب دی پیژنه منزل من ربک چې دا قرآن نازل شوی دی ستا د رب د طرف نه بالحق پاک باندې. یعنی اهل کتاب په دې خبره باندې پیږي چې دا قرآن حق کتاب دی. فلا تکونن من الممترین پس ته مکیږه د شک کوونکو نه. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا او پوره شوه د کلمه د رب ستا چې د ایمان نه وروړي دا کلمه پوره شوه صدقا رښتیا او عدلا او په انصاف سره.
لا مبدل لکلماتی تبدیلی نشتا ہیس قسم تبدیلی نشتا یا ہیس قسم تبدیلی کون کی نشتا لکلماتی کلمو دا اللہ پاک لرا وهو السمیع العلیم دا اللہ پاک اوریدن کیو فیضات تی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او کچرتا تابداریو کی دا اکثر دای خلقو چی دی پزمکا کی یعنی کافران یدلو کان سبیل اللہ دی بتا گمراہ کی دنی غلارنا این یتبعون الا ظن دی تابداری نکی مگر دا گماننو دا بیکار خیالاتو دا بید دلیل خبرو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ندی مگر اٹکل او بیہود خبری کون کی دی زون پا دو قسم باندی دی یو زون حق دی او بل زون فاسد دی مجتہدین و تابداری چی مقلدین کئی او پا دی مجتہدین و باندی خگمان ساتین و دا زون حق دی شرعن دا جائز دی او مشرکان کافران چی دخ پلو خدایانو پا بارکی کم دا سفارش خیال و گمان ساتی دا گمان باطل لی نزون حقا شرعن صحیح دی نبی علیہ السلام فرمائے ظن المؤمنین حقا یا ظن المؤمنین خیرا ما لم تراہو شرا تازو پا مومنانو باندی خو گمان کوئی نو گمان کے خمشتا گمان کے بدمشتا دنے کے گمان ساتل دا خدے او دا گناہ گمان ساتل دا شرعن ناروا دی نو دا مشرکانو کافرانو دا خپل خدایانو نا دا شفاعت گمان ساتل دا گناہ گمان دی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ندی بھی مگر اٹکل خبر کون کی دی ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ بے شک استارب خفیگی پاچا باندی چا گمراہ کی گی دلارینا بے شک استارب پیگی پاچا باندی چلر کی گی دلہ دلارینا وہ اعلم بالمحتدین واللہ پاک خفید پیدایت یافت خلق باندی فکلو پستا زغی مما دا غسن ذکر اسم اللہ علیہ چپاغی پا وقت زبح کی دلہ نمواقی سلشی ان کنتم بی آیاتی مؤمنین کچرتا سو پایاتون دا اللہ ایمان ساتئی وما لکم وسشوی دی پتا سو باندی اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ چتا سو نخریا غسی زنا چی پاغی دا اللہ نمواقی سلشی پا وقت قربانے کی وقد فسر لکم ما حرم علیکم او حال دادی چا اللہ پاک بیان کری دا غسی زنا چی حرام کری دی پتا سو باندی اللہ مذتررتم علیہ مگر پا حالت دا مجبورے کستاس دا پارا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ او یقیناً دیر خلق لَيُضِلُّونَ دوی گمراہ کوي بِأَهْوَائِهِمْ پخپل خواہشات سرا بغیر علم پنا پوہے سرا ان ربک هو اعلم بالمعتدین بے شک استارب خفیگی پزیاتی کو ان کو باندی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ او تاسو پریگ دی کار گناہ او پٹ گناہ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون بے شکا کسان چاگی قوی گناہ زرد چی دوی توبت دی ملوشی پا آخرت کی دی گناہنو ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم اللہ علیہ او تاسو مخری اغسی زنا چی قصدن پاغی باند پری خودلشی نند اللہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ يَقِنًا داسِس حرام دی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ بے شک شیطانان وسوسے چی خپل ملگرو تا یجادلوکم دا پارا دی چی دیستاسو خلاف جگڑو کی وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ او کچرے تاسو بالفرض والمحال دا دی مشرکان عمر کی تیو تابداری اکڑا یقینا تاسو بخا مقام مشرکان یہی او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا
په مخکې رکوع کې د شیطان د وسوسو او د دوستاني بیان وشو. اوس په دې رکوع کې هم د شیطان د وسوسو او د دوستاني د کافرانو سره ذکر دی. الله رب العالمین د مؤمن او د کافر مثال بیانوي. مؤمن مثال پشاند هغه مړي دي چې موږ یې راژوندي کو، رڼا ورته ورکو، په خپلو خپو باندې روان شي. او د کافر مثال پشان د تیاری دی چې دې په تیاری کې پروتي چرتم د دین وتی نشي. دا ژوندي دا مسلمان دی په هدایت او پرانا باندې روان، او دا کافر او دا پتیارو کې مړ چې پروت دی چې وتی تی بالکل نشي. دا کافر دی آیا دا برابر دی؟ اس کل دا برابر ندی. مومن دا اللہ تابدار نیک انسان دی، او کافر دا اللہ نافرمان دا اللہ دشمن دی. دا برابر ندی. بیا اللہ رب العالمین فرمائی چې څنګه ستا خلاف پیغمبر علیہ السلام دا مشرکان کافران دا سرداران ستا خلاف متحد دی او ستا خلاف قسم قسم تدبیرونه کوي. دغه رنګي ستان وړاندې د پیغمبرانو هم خپل دور کې چې کوم سرداران او مالدار خلک هغوی مخالفت او دشمني کړې وه. د مالدار خلکو مخالفت کړې وه. د نبی علیہ السلام په دور کې هم مالدار خلق، سرداران خلق د نبی علیہ السلام دشمنانو، او د نبی علیہ السلام خلاف محنت کولو. دغه رنګ د مخکنو پیغمبرانو دشمنان هم مالدار خلق. او دا عموما د دنیا دستورم دی چې کوم سړی مالدار یې داغه عموما ملګري ډیر وي، خامخا مزدوران، خادمان، نوکران ورسره. نو چې خان نافرمان شي نو د هغه سره نافرمانۍ والا ملګري مخې سره ملاویږي چې هغه د نوکران مزدورانی. نو الله پاک فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام څنګه چې ستا خلاف دا غټ خلق لګیا، دا شان د مخکنو خلقو پیغمبرانو خلاف هم داسې خلق لګیو. بل دې مشرکان او کافرانو د نبی علیہ السلام نه داسې فرمایشي معجزې غوښتي، وایي موږ هغې پورې ایمان نه راوړو چې د مخکنو پیغمبرانو په شان معجزې موږ ته راوړي. موسی علیہ السلام سره همسا وه، تم موږ ته همسا راوړه. کتاب په یو ځای ملو، تم په یو ځای راوړه. صالح علیہ السلام ته اوښه د غر نه راوتلې وه، تم موږ ته اوښه راوباسه. دیوی من ایمان نرو تر دی چې من تر پخوانو پیغمبرانو معجزې وکړي. الله رب العالمین فرمای نبی علیہ السلام ته چې دوی ته ووایه د دې سيزونو اختیار د الله پاک سره دی، او د نبی جوړول اختیار هم د الله پاک سره دی. تاسو مجرمان یې، د الله رب العالمین د دین مخالفین یې، تاسو به تبا د دې مطالبو په بدله کې سخترین عذاب ملوش. بیا الله پاک فرمای چې دا زما تقسیم دی، چاته هدایت حکم سینې دین د پاره کولوکم، ایمان د پاره کولوکم، اخرت د پاره کولوکم، د پیغمبر علیہ السلام د مرګتیا د پاره کولوکم. دام زما خوخه ده، او د چا سینې را تنګ کم د دین نه قبل ولنه دون تکلیف کی. لکه مثال گویا چې دی اسمان ته ختلو باندې مکلف شو، ایمان نوړل د تګران شو. او بیا الله پاک فرمایي چې دا دین اسلام دا برابر لار ده. کم انسان چې د دین اسلام رهنمایي حاصله کړه، دا انسان به الله پاک جنت ته بوځي. بیا د قیامت پر ورځ به الله پاک د انسانانو او د پیریانو
د دې حشر به وکړي. د پیریانو ته به وایي چې تاسو خو ډېر انسانانو باندې غلبه کړې وه، تاسو ډېر انسانان ګمراه کړي. چې کوم د دې شیطانانو پیریانو ملګري دي هغوی به وایي چې موږ د یو بل نه پیدا اخیستلې ده تر دې چې دا وخت را باندې راغی. انسانان د پیریان نه پیدا اخلي او پیریان د انسانان نه پیدا اخلي. امام کلبی رحمت الله علیه د تفسیر لی امام دی. هغه وایي د جاهلیت په زمانه کې یو سړی و چې کله به سفر کوو صحرا کې به شپه پرې راغله نو ده به وایي اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومه. زه پناه غواړم د دې وادي چې کوم مشر دی په هغه باندې د دې خلکو کم عقلونه. شیطان باندې به پناه واخیستل. بیا به د شپه تېره کړه، د شپې به شیطانانو څوکیداري کوله. دا دې سړي فایده واخیستل انسان د پیریانو. پیریانو په انسانانو څنګه پیدا وه؟ بیا به چې کله دا پیریان خپل منځ کې کېناستل نو ګوره وایي زموږ د صیب یې ډېر عزت وکړو، ځکه په هغه باندې پناه ونیوله نو دا زموږ سره د ښېګړه وکړه او موږ ورسره دا ښېګړه وکړه چې موږ د شر نه بچ کړو. انسانان د پیریان نه پیدا اخلي او پیریان د انسانانو نه. الله پاک به فرمایي چې کافرانو که تاسو انسانان یو که پیریان ستاسو ځای جهنم دی. نو فرمایي او من کان میتا فاحییناه، آیا هر هغه څوک چې هغه وي مړ موږ یې راژوندي کړو وجعلنا له نورا او موږ وګرځو د ده دپاره رڼا یمشي به فی الناس دی بیا رواني په دې رڼا باندې په خلکو کې کمن مثلو فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا دی پشان دا کس چې هغه وي په تیارو کې چې نه وي وتونکي د دې تیارو نه. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، همدارنګې ښایسته کړی شي د کافرانو ته د دوی هغه کارونه چې دوی یې کوي یعنې کفر. وکذالک جعلنا فی کل قریة، او همدارنګې موږ ګرځولي دي په هر یو کلي کې اکابره مالداره سرداران غټایټ مجرمیها مجرمان د دې کلي لیمکرو فیها د پاره دی چې دی منصوبې جوړې کی په دې کلي کې وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون، او دی منصوبې نه جوړې مگر د خپل ځان په باره کې لیکن وما یشعرون او دوی نه پوهېږي په خپل نقصان باندې. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، او هر کله چې دی مکې مکرمې خلکو کافرانو تراشي معجزه قالوا نو دی وی لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول الله، من هیڅ کله ستا تصدیق نه کوو تر دې چې موږ ته راشي په شان د هغه معجزاتو چې مخکنو پیغمبرانو ته ورکړې شوي. الله اعلم حیث یجعل رسالته، پیغمبر علیہ السلام تو وایه دوی ته چې الله پاک پوهېږي چې کوم ځای ګرځوي الله پاک خپل پیغمبري نبوت چاله ورکوي. سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله، زرد چې وبرسیږي هغې خلکو ته چې هغوی مجرمان دي صغار ذلت عند الله په نزد الله وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، او سخت عذاب په سبب د منصوبو د دوی. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، پس چاہتا چا اللہ ارادو کی ہدایت پتو کی سنے کلو کی سلام دا پارا. ومن یرد ان یدلو، او چاہتا چا اللہ پاک ارادو کی گمرائی کی یجعل صدرہو ضیقا حرجا، او گرزوی دد سینا تنگا ضیقا تنگا حرجن دیر تنگا کانما یسعد فی السما، گویا چی مکلف شو پقتلو دا اسمان باندے. د ایمان راوړل د ته دومره ګران وي لکه اسمان ته ختل.
كذلك هم دارنگی یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون اللہ پاک گرزی عذاب یا اللہ پاک گرزی پلیتی یا اللہ پاک گرزی شیطان علی الذین پای کسان باندی لا یؤمنون چغ ایمان نروڑی وهذا صراط ربک مستقیما او دا لار درب سادہ برابر پکم لار باندی چتروان محبوبا دا لار برابر دیس قسم کو گوالی پکی نشتا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون فتاقی سرمن بیانو آیاتنا دے قوم دا پار جغی نسیت قبلی لهم دار السلام عند ربهم ولیهم بما كانوا يعملون ددی دا پارکو دا سلامتیا دی پا جنت کی پا نظرب ددی ولیهم او دا اللہ پاک ددی مددگار دی بما كانوا يعملون پا سبب دا عملون ددی ویوم یحشرهم جمیعا او تیادکا اغورت چراجوں میں کہ اللہ پاک دا ٹول کافران یا معاشر الجن اللہ پاک بو فرمے جماعت دا پیریانو قد استكثرتم من الانس پتاقی سرتا سری جاتی کڑی دی پہ انسانانو گمراہ کولو باندی یعنی ڈیر انسانان تاسو گمراہ کڑی دی وقال اولیاء من الانس او بوی دوستان او متبعین دی جنات و شیطانان انسانان ربنا اے رب زمنگا استمتع بعضنا ببعض فیدا خسرا باج زمنگا پا باز باندی وبلغنا جلنا الذي اجلت لنا امن ارسید آغنیٹی تا چتا من دا پار مقرر کری و چدا ورز دا قیامت دا قال النار مطاکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ اللہ پاک بو فرمائشتا دا پار ٹھکان دا ہمیشہ دا پار جہنم دے مگر کہ اللہ اغواری نو تاسو دی جہنم نوستی ہمشی ان ربک حکیم علیم بے شک استا رب جات حکمت والو پہ ذات تی وکذالکم دارنگی نولی بعد الظالمین بعد بما کانو یکسبون من مسلط کو بعض ظالمان پا بعض ظالمانو باندی پا سبب دا کارون ددوی یا معاشر الجن والانس لم یاتکم رسول منکم پا مخی رکو کی دا انسانانو او دا پیریانو مشترکہ بغاوت او نافرمانی بیان شو اس پا دے رکو کی ہم اللہ پاک دا انسانانو او دا پیریانو دا قیامت تو رزبان دی رسوائی ذکر کئی رز دا قیامت چراشی اللہ رب العالمین با انسانان او پیریان دی تب اوئی ولی تاسو تا زما پیغمبران نور آغلی چی تاسو تی زما دن رسولو او دا قیامت دا احوال تاسو تا بیان کریو دا انسانان او پیریان کافران دی با پخپل زان باند گواہی ورکی چی بالکل منگ تا خراغلیو لیکن منگ دا غی مخالفت کرو منگ پیغمبران نو منلی منگ تد اللہ پاک احکامات دا غی بیانول لیکن منگ تد انکار کرو نو پخپل زان بعد اقرار جرم اوکی بی اللہ رب العالمین دنیا تا دا پیغمبران در آلے گلو حکمت ذکر کئی پیغمبران دی دا پار را اولے گم کہ یو کلی بغیر دا نبی در آلے گل نا حلاک کم سباب آغا دا پار دا بانے زیوی چی منگتا خسوک راغلی ندی چی دین منگتا بیان کردی نو دین بیانولو دا پار اللہ پاک پیغمبران را اولے گل چی دا خلقو آغا دا قیامت پرز آغا بانے پاتے نشی بیا اللہ رب العالمین دا مکی مکرمی خلق یری دا حلاکت دا دنیا نا کہ چری تاسو مخالفت او نافرمانی کوئی اللہ پاک تا آسان دا چی تاسو حلاک کی او دا غیب پس تاسو پزیباند نور نیکان خلق پیدا کی او دام یاد ساتی چی دنیا کی کفر کوئی دنیا کی فضولیات کوئی دا قیامت اور از خام خارات دن کی دا سوکم دا اللہ دا سوال جواب نگوری پٹی دی نشی بیا نبی علیہ السلام اللہ پاک فرمائی چی دی خلقو تا اوائی چی تا زما خبر نمانی اخپل کار تاسو کوئی زب اخپل کار کو گورو چی خ انجام دا چا دی او بد انجام دا چا دی و مغرنگی اشلا
کافران انجام بدو او د مومنانو د نبی علیہ السلام د صحابه کرام انجام هغه صحیح. بیا د جاهلیت د زمانه او څو رواجونه ذکر کیږي او د هغې تردید الله پاک ذکر کوي. جاهلیت په زمانه کې د مشرکانو کافرانو سرواجونو یو رواج د دوی دو چې فصل به اوشو یا به سارویونو په هغې کې به د خپلو بتانو دپاره حصه یو وویستله، یو حصه به د ځان دپاره وویسته او یوه حصه به د الله دپاره. نو که کومه حصه به د بت په نوم هغې کې به کمي و د الله د حصې نه به پوره کوو، وایي الله غني دی، نو د بت دپاره به هغې کې حصه وویستله. یو رواج د دوی دو. دویم رواج د دوی دو چې بعضې څاروي لکه پروني درس کې تیر شوي چې هغه بحیره، صائبه، حام، وسیله یا د بوتانو په نوم باندې نور دا بدی آزاد کړو او دا به حرام ګڼل، الله پاک د دې مرد کوي. دریم رواج د دې جاهلیت د زمانې د مشرکانو دو چې نارینه اولاد به پرېښودو او جنې اولاد به چې پیدا شو نو هغه به قتل کو، الله پاک د هغې مرد کوي. څلورم رواج د دې کافرانو دو چې کم فصل بعد د بوتانو په نوم باندې دی وقف کو نو هغه به صرف سړو خوړی شو. د بوتانو په نوم باندې به کم فصل به اوشو نو هغه به د بوتانو په نوم باندې نظر او منښته کو، هغه به دی استعمال کې نه راوسته. پنځم د دې بوتانو په نوم باندې به دی څاروي نظر کو او دا به اوی کدی کې نر بچي ژوندي بچي پیدا شو به صرف سړي خوري، او کنا مړ بچي پیدا شو نو سړي او ښځې به په شریکه خوري. دام د جاهلیت د زمانې یو رواج. شپږم رواج د دې مشرکانو د جاهلیت د زمانې دو چې څاروي به د بت په نوم باندې آزاد کو، هغې نه به فایده اخیستل مکمل پرېښودل. نو الله رب العالمین د جاهلیت د زمانې د دې رواجونو تردید ذکر کوي. نو فرمایي یا معاشر الجن والانس، اے جماعت د انسانانو د پیریانو، الم یاتکم رسل منکم، آیا نور راغلی تاسو ته زما پیغمبران، منکم ستاسو د جنسنا، یقصون علیکم آیاتی چې دی بیانول په تاسو زما آیاتونه، وینذرونکم لقاء یومکم هذا، دی یرول تاسو د قیامت د ورځ د دې ملاقات د ورځ د دینه. قالوا وی دا مجرمان شهدنا علی انفسنا، من گواہی ورکو په خپلو ځانونو باندې، وغرتهم الحیات الدنیا، دوکه کې چولو دوی له ژوند د دنیا ځکه ایمان نو راوړي. وشهدوا علی انفسهم انهم کافرین، انهم کانوا کافرین، دی به گواہی ورکي په خپلو ځانونو باندې چې یقینا دوی کافرانو. ذلک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم، دا رالیږل پیغمبران د دې دپاره چې نه وي د رب ستا مهلک القرى هلاکونکي یو کلي لرا بظلم، په کفر سره چې کفر کړي ستا رب یو کلي هلاکوي، واهلها غافل، اهل د دې کلي هغه ناخبره وي د دین نه. ولکل درجات مما عملوا، د هر چا دپاره درجې د خپل عمل دي، که نیک عمل دی او که بد دی. وما ربک بغافل عما یعملون، او نه دی ستا رب ناخبره د دوی د عملونو نه. وربک الغنی ذو الرحمه، او رب ستا چې دی الغنی هغه بې پروا دی د مخلوق د عبادت نه، ذو الرحمه خاوند رحمت دی په رالیږلو د پیغمبرانو باندې. ان یشاء یذهبکم، که چېرې الله پاک وغواړي تاسو مکې والا خلک به هلاک کړي مشرکان، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، او خلیفګان به جوړ کړي ستاسو نه بعد هغه چې الله وغواړي، کما انشاکم من ذریة قوم آخرین، لکه څنګه چې تاسو ګرځولې پیدا کړي اولاد د پخوا د مخکني قوم. ستاسو نه وړاندې قوم الله پاک هلاک تاسو پیدا کړي، نه که الله وغواړي تاسو به هلاک کړي، نور به پیدا کړي. انما توعدون الآت وما انتم بمعجزین،
یقینا هغه وعده چې تاسو سره کولی شي خامخا راتلونکي دونه تاسو عاجز کوونکي الله پاک سره مقابله کوونکي قل تو فرمای یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اے زما قوم تاسو عمل کی په خپل حال باندې بشک زم عمل کوم په خپل حال باندې فسوف تعلمون فزرد تاسو په پیشي من تكون واقبت الدار چې چا د پارخ انجام د آخرت او د دنیا دی انه لا يفلح الظالمون یقینا کامیابی کے ظالمان وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا او ګرځوي دام کې کافران مما دا فصلنا زرا چې الله پاک پیدا کی من الحرث د فصلنا والانعام د سارونا نصیبا حساب فقالوا هذا لله بزعمهم دی وی دا یو صرف د الله د پاره شو وهذا لشركائنا او دا بری زمون د خدایان د پاره شو فما كان للشركاء فلا يصل الى الله پس هغه سات هغه د خدایان د پاره دی آزاد کړه هغه د پاره خاص کړه دان رسیږي الله پاک هي سیتا ک کمیرا شي د بت پیسې کې راغې پوره کوي خو کله الله پاک د پاره کمې سک کمیرا شي ناغي کې هغه کمی بیان پوره کوي وما كان لله فهو يصل الى شركاء او ندی د الله د پاره هغه چې رسیږي د دې خدایانو ته سا اما یحکمون ډیر بد دی هغه سوچ دی کوي د دوی دا فیصله د دوی دا کار ډیر زیات بد دی وکذالکم دارنګي زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم خیسته کړی دی لکثیر من المشرکین ډیر مشرکانو تا قتل اولادهم قتل کول د دوی د بچو شرکاو د دوی د خدایانو لیردوهم د پاره دی چې دی برباد کی وليلبسوا عليهم دينهم او دا پاره دی چې دی باندې ګډ وډ کی د دین ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون او که جره وخت الله پاک دی بداکار نه وکړي پس بریک د دی هغه سچ دی کوي وقالوا دوی دا کافران هذه انعام دا سالوی دی وحرث دا فصل حجر بند دا لا يطعم الا من نشاء بزعمهم دا بنخوري مگر اسو چې موږ غواړو دا غي د پاره بزعمهم د دوی د خیال مطابق وانعام او سالوی حرمت ظهورها حرام کړی شوی دی دا سي سالوی چې دا غیم لاګان د سولې د پاره حرام کړی شوی دی وانعام او دا سي سالوی دی لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه چې دی نه یادي پاغي باندې نوم د الله پاک د وجه د درو تړلو په الله باندې سيجزيهم بما كانوا يفترون زرد چې الله بدل ورکړي دی در دی د غلطو رواجونو وقالوا ويدا كافران ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا هغه بچی چې دی په ګډو د دې سارو کې دا خالص د سړو د پاره دی ومحرم على ازواجنا او حرام دی زمون په زنا نو باندې ميکم میتتن او کچر دا بچی بیا پیدا شمل مردار فهم فی شرکات دی که دا مشران کافران کشران کافران طول بیا شرک دا مردار اخوری سیجزیهم وصفهم زرد چلا پاک با بدل ورکی دویتا وصفهم دا دی بیان چه دا اللہ دا پارے بیانوی چه دا حرام کری و حلال کری نسبت اللہ تکی انہو حکیم علیم بیشک اللہ پاک زیاد حکمت والا پیزاد تی قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفان فتاقی سر تاوان کړي کسان چې قتل کوي خپل بچي په ناپوهه سره بغیر علم په جهالت باندې وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او دي حرام غني هغه څه الله پاک دوی تور کړي حلال افتراء على الله د وجه د دروغ تړلو په الله باندې قد ضلوا وما كانوا مهتدين فتاقی سر دي گمراه دي په هدایت لار باندې هو الذي انشا جنات معروشات پمخ رکو کی هغه سيزونه چې هغه د مشرکانو کافرانو د ځان نه حرام ګرځولي دا غي تردید اوشو اوس په دې آیاتونو کې هم د جاهلیت د زمانه د حرام سيزونو چې دي د ځان نه حرام ګرځولي دا غي تردید کیږي الله رب العالمین خپل انعامات ذکر کوي د خپل توحید دلائل چې
تاسو ګورئ ستاسو د پاره مې باغونه داسې باغونه چې د هغې میوجات د یو بل سره یوځای یا د یو بل نه جدا جدا وي او مختلف قسم میوجات مې په تاسو پیدا کړي دي تاسو د دې نعمتونو شکریه ادا کی عقیده د توحید اختیار کړئ او تاسو د دې فصل خپل زکات عشر ادا کړئ بل تاسو باندې مبل انعام دا کړی دي چې څاروي مې تاسو د پاره پیدا کړی دي چې تاسو د هغې نه خوراکم کوئ او تاسو په هغې سورلیم کوئ نو دا حلال وګڼئ پیدا ترې واخلي د شیطان مرګتیا مه کوئ چې حرام یې وګڼئ بل داسې څاروي پیدا کړي دي چې هغه ګډې دي چیلې دي غواګانې دي اوښان دي نو دا ټول د نارینه او زنانو دواړو دپاره دي که تاسو پکې د زنانو دپاره حرام ګڼئ د دې دپاره څه دلیل تاسو سره کوي راوړئ که دلیل در سره وي راوړئ الله پاک تاسو ته کله ویلي دي چې حرام دي الله پاک د فرمان اورېدو دپاره دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې د الله پاک پیغمبر یا فرشتي نه واوري او دیمه طریقه دا ده چې د الله پاک نه براه راست واوري نو فرشتي او پیغمبران خود دوی نه مني دیمه طریقه چې د الله نه براه راست الله پاک پاغي دوی ته ارشاد فرمایي چې تاسو اوخی تاسو الله پاک په خپل کله ویلي دي چې ویلي ندی د دروغ سيزونه حرام وي حلال سيز به حلال غني او حرام سيز به حرام غني نو فرمایي او هو الذي انشا جنات معروشات او دا الله پاک غزاد چې پیدا کړی دي باغونه معروشات چتونو والا چا د ازمکه نه اوچت شوی دي خواره واره کړي شوی دي داسې اونې او داسې بوټي الله پاک پیدا کړي دي وغیر معروشات او بغیر چتونو والا خوریدونکي نه دي والنخل او کجوري والزرع او فصلنا مختلفا كلوا والزيتون والرمان چې مختلف دي خوندونه داغي میوجات داغي او زیتون او انار متشابهن د یو بل پشان دي په پان او پرنګ کې وغیر متشابهن اونې د یو بل پشان په خوان کې کلو تاسو خری من ثمری د میوجاتنا اذا اثمرکل چې میوي اونسي واتو حق او تاسو ادا کی د دې فصل د میوه زکات یوم حصادی په وخت د کټ کولو ولا تسرف اسراف مکو انه لا يحب المسرفين بیشک اللہ پاک من نساتی دے اسراف کو ان کو سلام ومن الانعام حمولتا وفرشا او بازی دا سارون بارون کی دی وفرشن او بارون کی ندی پزمک اخکت روان دی کلو تاسو خری مما دا وسرزقکم اللہ چلا در کردی دی ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تابعداري مکوئ د شیطان د قدمونو انه لكم عدو مبين ځکه دا شیطان سازو کار دشمن دی ثمانیه ازواج من پیدا کړی الله پاک فرمایي ته قسمه حلال او پاک سيزونه ستاسو د او سوالو د پاره خړل د پاره من الضأن اثنين د ګډو ندوا مذکر مؤنث ومن الماضي د چیلون اثنين دوا مذکر مؤنث قلت فرمای الذکرین حرم ام الانثیین آیا دا سيزونه الله پاک حرام کړی دي په زنانو باندې یا په نارینو باندې یا په زنانو باندې دا چا حرام کړی اما اشتمالت علی ارحام الانثیین یا غبچی چې مشتمل دی پاغي باندې ګیډو د دې مندو نبئونی بعلم ان کنتم صادقین تاسو ما خبرداري راکې په دلیل باندې چې چری تاسو رښتونی چې دې کې الله حرام کړی دي څه حلال کړی دي ومن الابل اثنين او الله پاک پیدا کړی تاسو د فیدې د پاره د اوخانو ندوا مذکر مؤنث ومن البقر اثنين د غواګان ندوا مذکر مؤنث
قلتو فرمایا آذکرین حرم ام الانثیین آیا پا مذکر اللہ حرام کردیا پا مؤنث باندی ام مشتملت علی ارحام الانثیین یا آغا سو چه مشتمل لی پاغی باندی رحمنا دا دے میندو یعنی دا گیڑی بچی ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا آیا تاس وے گواہان کل چلا پاک تاس تا پدی خبر باند حکم کو چه دامی دا باند حرام کو دامی حلال که اے اللہ نتاس پخپل باند یورید لی دی فمن ازلمو پسوک دلیل بی ظالم من دا چان افترا علی اللہ کذبا چه تڑی پا اللہ پاک باند درو لیدل الناس بغیر علم دا پارا دی چه خلق گمراہ کی پنا پوہے سرا بی دلیلا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بے شک اللہ پاک ہدایت نکر قوم تا چه ظالمان دی قل لا اجد فيما اوحی الی محرما پا مخی رکو کی اغا ساروی بیان شل چه اغا حلال دی اس پا دی رکو کی اغا سیزون ذکر کی گی چه اغا اللہ پاک حرام کری دی اللہ رب العالمین بعضی سیزونا پا مسلمانانو باندی او پا طول امتونو باندی مشترکہ حرام کریو او بعضی سیزونا اگر پا یہودیانو باندی دا خپل و فساداتو تولی خصوصا حرام شیو عمومی چه حرام دی مردار دا بیدون کی وین دا خنزیر دی دا غیر اللہ پنون باندی منختر دا پا ہر امت باندی حرامو دا دا مجبورین علاوہ انسان نشی خوڑی خو که مجبوری انسان دا لوگی نا ملکی گی نا دا خوڑی شی بعضی سیزونا اغا پا یهودو باندی دا خپل کفر او دا خپلو اعمالو دا وجینا حرام شیو چه اغا نکو والا هر یو زناور دا غواگانو او دا گڑو بیزو دا دی چه کمی واز گیوی اغا مم حرام کڑی پا دوی باندی البته د کلمو وازگا یا د املاد اډو کی وازگا یا د اډو کو سر چکم متصل وازوی هغه په حلال وا د پستی وخت چکم وازگی هغه په یهود باندې الله حرام کړی او دا ولی زکدادی فسادات کړو بیا د مشرکانو کافرانو په زمون په دې شرک باندې الله خوشاله دي دا کم سیزونه چې موږ د ځان حرام حلالو دا پدې الله خوشاله دي ولی په خوشاله دي وی خوشاله په ځکه دي چې الله پر خپو نو موږ له طاقت نه راکو الله پاک فرمایي دي ته وایا چې تاسو سره په خپل خبره سره دلیل شته چې تاسو په دې کفر الله خوشاله دي که دلیل در سره ویروړي نو بیا خو دې سره دلیل نو دی اسی اٹکل لگیا دی بیزای لگیا دی اس قسم دلیل دا دوی سر پدی خبر نشتا چه دا دوی پدی شرک او پدی حرام و کارون باندی اللہ پاک خوشحالا دی نو فرمائی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما تو فرمائی زنم من پاغ سکی چه ما تداغی وحی کولیشی حرام سیزنا علا طاعمی یطعمو پا خوڑن کی باندی خوڑل داغ الا یکون میتتن مگر اغسیزم چه غبی مردارا او دم مسفوحا یا بیدن کی وین او لحم خنزیر یا خنزیر فإنو رجسن فسقن حل لغیر اللہ پس یقینن دا پلتی یاد اغسی چالال شید غیر اللہ پنم باندی اغم حرام دی فمن استر غیر باغ ولا عاد پسوک چه محتاج شو مجبور شو دغ مردار حرام خوڑلتا دینوی خوان حاصل ان کیو دیر خوڑن کی نو فإن ربک غفور الرحیم پس یقین اللہ پاکستا رب خون کی مہربان دی وعلى الذین هادو حرمنا کل ذی دفر او پاکستان باندې چې هغه يهوديانو موږ حرام کړو هر نکواله زناور ومن البقر والغنم والغنم ودغړو حرمنا عليهم شحومهما موږ حرام کړو په غي باندې د دی وازګي الا ما حملت ظهورهما مگر هغه وازګا چې تکړیم لاګانو د دوی او الحوايا یو د یاد کلمو سره لګیدلی وي او مختلط بعظم یا یوزیوی د اډو کې سره
ذالک جزیناهم ببغیم دا زکات چې موږ بدله ورکړو دوی ته په وجه د سرکشۍ د دوی وانا لصادقون یقین مقام خارجتون یو فإن كذبوك پس کچر دا کافران سا تکذیب کی فقلتو فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ استاذ رب چی دی خاوند رحمت فراخ دی ولا يرد باسو عن القوم المجرمین او نشی واپس کولی عذاب دا اللہ پاک دا مجرمان قوم ننتاس ایمان دوڑی توبو باسی دا دی خپل تکذیب نبنشی سیقول الذین اشرکو زرد چوی با کسان چغی مشرکان دی لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا کچر اللہ پاک تا منظور وی کدا اللہ خوخوی من بشرک نو کردن پلاران بم شرک نو کرد ولا حرمنا من شئی او من بنو حرام کرد زان نا اس قسم سیز کذالکم دارنگی کذب الذین من قبلم تکذیب کرد کسانو چی داغین اولان دا دین اولان دیو مکنو پیغمبرانو تکذیب اغی کرو حتی ذاقو باسناتا تردی چاگی اسکو زمن عذاب پا دنیا کی قلتو فرمایا حل عندکم من علم آیتا سرشتا پدی خبر سے دلیل چا اللہ پہ خوشحال دی فتخرجوه لنا چتا سرو باسیدہ دلیل منتا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون نہیں تاسو تابداری کون کو مگر اخبرو بیزای خیالات ہونے تاسو مگر اٹکل خبر کون کی قلتو فرمایا فللہ الحجت البالغہ پس خاص دا اللہ پاک دا پارا کامل حجت او دلیل دی فلو شاء لہداکم اجمعین پس کچر اللہ پاک غوختی وی خامقاب ہدایت کرو تاسو ٹولتا قلتو فرمائے حلم شہداءکم الذین یشہدون تاسو راولی استاسو علماء استاسو خدایان اغا یشہدون چی تاسو چی دوی گواہی ورکی ان اللہ حرم هذا چی اللہ پاک دا سیزن حرام کردی دی فین شہیدو پس کچر دا دی ملیان گواہی ورکڑا فلا تشہد معهم تد دی سر گواہی مورکوا ولا تتبع احواء الذین کذبوا بیآیاتنا او تتابداری مکا دا خویشاتو دے کسان چاگی تکذیب کری زمان دا آیاتونو والذین لا یؤمنون بالآخرت او کسان چاگی ایمان نروڑی پا آخرت باندی وهم بربیم یعدلون او دی بربیم یعدلون پا خپل رب سر برابر وی بوتان خپل نو دا دی خلق مر کی تیاتا مکوا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ومخی رکو کی محرمات حسیہ بیان شو اس پدے رکو کی محرمات معنویہ ذکر کی گی پدے رکو کی اللہ رب العالمین نہ احکامات اوامر ذکر کی چتاسو مسلمانان پدے باندی عمل اکی اہل کتاب تاسو ہم پدے باندی عمل اکی نو نہ اوامر پدی آیاتنو کی اللہ پاک ذکر کی اول حکم دا کی چی تاسو اللہ پاک یو امنی شرک مکوی دیم دا چی تاسو دخپل مور پلار سر احسان کوی او دریم حکم دا اللہ پاک چی تاسو خپل بچی ممڑ کوی او سلورم دا گناہ او دا بے حیائی زیت مزی او پنزم بے گناہ انسان مقتل کوی شپگم دا یتیمانان مال مخوری اوم پناب تول کی کمی مکوی او اتم وینا پا انصاف باندی کوی او نہم دا اللہ پاک دا دلار صراط مستقیم تابداری تاسو کوی دا احکامات پا مخکنو امتونو باندی ہم فرضو او دا نبی علیہ السلام پا امت باندی ہم فرض دی دا مشترک احکام دی دا مخکنو امتونو دا نبی علیہ السلام حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ فرمائی
چې د دې رکو د اولنی آیت دا د تورات اول آیت دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې د سورة انعام په شروع کې چې کوم محکمات لفظ راغلی دي چې بعض آیاتونه محکمات دي، هغه محکمات آیاتونه دا دي. په دې باندې تمام پیغمبران متفق، ټول پیغمبرانو شریعتونو باندې د احکامات فرض. نو الله جل شانو فرمایي قل تو فرمایا تعالو تاسو راشي اتلو ما حرم ربکم علیکم ظلم پتا ساغسو چارام کړي پتا سباندې تاسو رب الله تشرکو بی شیئا دا چې تاسو شرک مکوئ د الله سره یو الله اومنئ وبالوالدین احسان او احسان کی د مور پلار سره ولا تقتلوا اولادکم من املاق او تاسو مقتل کی خپل بچی د غریبې د وجنه خاندانی منصوبه بندی مکوي چې غریبانان بشو نحنو نرزقکم وإياهم منگ تاسو تم رزق درکو تاسو بچو تم ورکو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او تاسو منځ کېږي د ګناه زه تک ګناهکار وي کو ګناه پټوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او تاسو مقتل کی هغه نفس چې الله پاک دا غي قتل حرام ګرځولي مگر په حق سره. د مسلمان قتل په درو وجوهات سره روا کیږي. یو دا چې نعوذ بالله مسلمان مرتد شو نو د قتل بیا روا دي. دویم دا چې مسلمان شادي شو د دې زنا او کړه د قتل رجمن روا دي. او دریم دا چې مسلمان بل مسلمان قصدن مړ کړ د قتل بیا روا دي قصاصا. د دین علاوه د مسلمان قتل کول حرام دي. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون دا سيزونه داسې چې په دې باندې الله پاک تاسو ته حکم کړی د پاره دي چې تاسو عقل نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم تاسو منځ کېږي مال د یتیم ته الا بالتي احسن مگر باغ طریقه چې هغه خوي جایز وي حتی يبلغ شد تر دې پورې چې دې ورسیږي خپل بلوغ ته. واوفوا الكيل والميزان بالقسط او تاسو پوره کوي پیمانه او تلا په انصاف باندې. لا نكلف نفسا الا وسعها من مكلف کو یو نفس مگر دا غي د طاقت مطابق. واذا قلتم فعدلوا هر کله چې تاسو وینا کوي انصاف وینا کوي ولو کان دا قربا اگر کدا وینا تاسو خلاف د رشتہ دار ولې نوي او بیا عادل او فوادي د الله پاک باندې پرواله کوي. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون دا سيزونه داسي چې په دې تاسو الله پاک حکم کوي د پارا دي چې تاسو نصیحت حاصل کړئ. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه او یقینا دا دین محمدی دا زمالار برابر ده فاتبعوا تاسو د دې تابعداري کوي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي او تاسو تابعداري مخې د غلط لارو ورنه تاسو به تقسیم شي ورنه تقسیم بکی الله پاک پتا سو باندې فتفرق بكم عن سبيله ورنه جدا بشي پتا سو باندې عن سبيلي د لارې د مستقیم صراطنا. کله نور لارو تابعداري کوي نو تاسو دا تابعداري د وجب تاسو لار شي د صراط مستقیم نه. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون پدې سيزونو باندې تاسو الله پاک حکم کوي د پاره دي چې تاسو متقیان شئ. ثم اتینا موسی الكتاب تماما على الذي احسن بیا موږ ورکړو موسی عليه السلام ته کتاب تورات تماما پورا د نعمتونو على الذي باغ طريق احسن چاغه خيستوا وتفصيلا او بيان لكل شيء پدې کې د هر یو سیس د ضرورت وهدن او دا هدایت و رحمتن و رحمت لعلهم بلقاء رب مؤمنون د پارا دی چې دا بن اسرائیل په ملاقات د خپل رب باندې ایمان وروړي.
وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوا. په مخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات ذکر شو. اوس په دې رکوع کې د نبی علیہ السلام د رسالت اثبات ذکر کی. الله رب العالمین په دې آیاتونو کې د قران کریم د نازلېدو مقصد ذکر کړي او د قران فضائل ذکر کړي چې دا ډېر د برکت کتاب دی. مقصد دا دی چې تاسو په دې ایمان وروړي د پاره دی چې په تاسو رحم وشي. د قران کریم د نازلېدو دویم مقصد دا دی که قرآن من نازل نکو نو بیا با دا مشرکان وی زمن نوڑان دی خلق پا ہدایت زکو چاگی تا کتاب راغلو او دا غی پا کتاب باندے من نپیگو او من تا کتاب نو راغلی زکا منگا گمراہ کافران پاتی شو نو پا آخرت کی بدا بانکی. یا دویم بانا بدویدا کی چه من تا کتاب کراغلی وی نو من بم پاغی عمل کردی وی سنگا چه تورات انجیل یهودیان سیالو تراغلی ناغی پخپل کتاب عمل کردو من بم کردو نو کتاب ندر آغلی نو من ہدایت سنگا پی جندلی وی دا قیامت پرد بدا بانا کی اللہ پاک فرمائی کتاب میں نازل کچھ دوی دا بانا نکی. دا مشرکان دا مکی دا قرآن کریم دا نازلے دون بعدم ایمان نروڑی دا ولی دا ایمان زکن نروڑی چا دیتا عذاب ندر آغلی دا عذاب پرشتورتا ندر آغلی خوککل عذاب علامات دا عذاب قیامت علامات دا قیامت رالل نو پا دا وقت کی بدیتا بیاد دی ایمان پیدا نورکی ځکه چې کله مرګ راځي نو د مرګ په وخت کې ایمان نه قبلېږي. ایمان ال قبلېږي چې انسان خروغ جوړي عذاب یې رني د مرګ یې رني قیامت ني نو په داسې وخت کې ایمان قبلېږي توبه قبلېږي. بیا د مشرکان کافران یادې الله پاک چې دی په خپل منځ کې تقسیم شو دین ټوټې ټوټې اوس د دین ټوټې کول دا د عقیدې په لحاظ سره تاسو ته مخکې بیان شوی مسلو په لحاظ سره په دین کې اختلاف جائز دی د عقیدې په لحاظ سره په دین کې اختلاف ناروا دی. يهوديان یو او یا ډلې دین کې اختلاف وکړو یو ډل نجات والا او یا ډلې هغه نجات والا نه. عیسیان دو او یا ډلې اختلاف په دین کې وکړي یو نجات والا او یو او یا ډلې نجات والا نه. د نبی علیہ السلام امت درې او یا ډلې نجات والا و صرف یو جماعت وی چې هغه ته اهل سنت والجماعه وی او دا دو او یا ډلې د اهل بدع دي گمراهان دي جهنميان دي. خو دې کې مراد اختلاف د عقیدې دي اختلاف د مسلو مذاهب اربعه و غیره دا شرعاً جائز دی پدې کې ثوابونه دي ځکه نبی علیہ السلام فرمای اختلاف امتی رحمت نو د مسلو اختلاف رحمت دی. مسلو مذهبونه د مسلمانان عقیدتاً اهل سنت دي او په مسائل کې د یو بل نمونه جدا دي. بیا الله پاک خپل قانون ذکر کوي چې چا یو نیکی وکړه زبداغه یو نیکی په لس باندې بدلو د یوې نیکی په بدل کې بزاغل لس نیکی لیکو. لکه مثال یو روپے په دین باندې صدقه کړه الله بدل لس روپو ثواب ورکړي. د جماعت یا د مدرسې په چانده کې یو کمبل صدقه کړه الله بدل د لس کمبل صدقې ثواب ورکړي. د الله پاک په نس باندې یو نیکی په لس باندې بدلیږي هغه دې ځکه الله دستور ذکر کوي او د یوې ګناه با یو په یو ملاوي ګناه زیاتېږي نه نیکی زیاتېږي. بیا الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا
خپل ذمہ داری بیانی چې درې اعلان وکړه. اولنی اعلان پیغمبر علیہ السلام ته خلکو ته وکړه چې الله پاک ما ته کوم هدایت راکړي دا زما لار ده، ابراهیم علیہ السلام ملت دی او شرک پکې نشتا، د شرک نه براءت او د خپل عقیدې د توحید اقرار وکړه. اول اعلان نبی علیہ السلام ته وکړو. دیم اعلان نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خلکو ته د خپل دین خلاصه ووایه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. زما عبادت، زما قربانی، زما جن او زما مرگ دا ډول د الله پاک د پاره دی. الله ته میزان سپارل دي سی چې ویل بس دغه دی. دا زما دیم اعلان. دریم اعلان وکړه قل غیر الله ابغي ربا ورب كل شيء. تردید د شرک وکړه. مشرکان کافران ته د شرک دعوت درکې دا ممنه وتوي زما رب شتا هغه رب عبادت تاسو وکړي، ځکه قیامت را روان دي، هر چاته د خپل عمل بدله ملاوي. بیا د مؤمنانو او د کافرانو د دواړو ته د نعمتونو ذکر کېدو په حواله سره الله پاک تنبیه ذکر کوي. مؤمن ته وایي چې الله پاک بخون کې مهربان دی، او کافر او مجرم ته وایي چې الله سخت عذاب ورکوونکی دی. نو الله رب العالمین فرمایي وهذا کتاب انزلناه، دا قرآن دا کتاب نازل کړي موږ، دا مبارکون د برکت کتاب دی. فاتبعوا تاسو ردی تابعداریو کوي، واتقوا لعلکم ترحمون، او تاسو تقوا اختیار کی ځان بچ کی د کفر نه د پاره دی چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. ان تقولوا دا چې تاسو انوایي په قیامت کې انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، بیشک نازل شوی دی قرآن کریم په کتاب زمونږ نه وړاندې په دوه ډلو، تورات انجیل په یهودیانو عیسایانو باندې موږ ته کتاب نو راغلی. وان كنا عن دراستهم لغافلين، او موږ یقینا او د تورات انجیل داغي د لوستلو نه غافل نه خبره، موږ داغي په کتاب باندې نه پیدو، ځکه چې هغه د عبرانی ژبې کتابونو موږ له عربي راځي عبرانی نه راځي. او تقولوا یا دا چې دی قیامت کې اونوایي لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، کچره موږ ته نازل شوی کتاب نه مخامخا د يهودي سیان نه زیات د دین تابعداري د دې کتاب تابعداري کړې وي. لیکن کتاب موږ ته راغلی نه دی، ځکه موږ په هدایت باندې نه یو. نو دا باندې په قیامت کې د دوی د پاره پاتې وي. نه الله فرمایي باندې مې ولا ختم کړی. فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة، پتاکی سراغلی تاسو تا واضح دلائل تاسو درب د طرف نو ہدایت او رحمت دا قرآن و کتاب. فمن ازلم ممن کذب بیاات اللہ، پسوک دلیلوی ظالم دا غچانا چه تغذیب کی دا اللہ پاک دا آیاتنو، وصدف عنها او اعراض کی دا اللہ پاک دا آیاتنو. سنجز الذین یصدفون عن آیاتنا، زرد چمنگ بدل ورکای کسان چاگی اعراض کی زمون دا آیاتنو سوء العذاب دا بد عذاب بما کانو یصدفون، پر سبب دا دی چی دی اعراض کی. هل ينظرون دی انتظار نکی پا ایمان نوڑلک الا انتات یوم الملائکتو، مگر دی خبر تی انتظار کی چراشی پا دی باندی فرشتی دا مرگ، او یاتی ربکا یا راشی حکم در ابستا دا عذاب، او یاتی بعض آیات ربک، یا راشی پا دی باندی بازی نقیستا دا ربو، یعنی دا قیامت علامی پی غٹ راہ کارشی. نور وقت دا مغرب پر دا مشرق پزے دا مغرب نراو خیجی. یوم پاورت باندی آتی بعض آیات ربکا، چرا بشی بازی علامی دا ربستا یعنی دا قیامت علامات راشی. لا ينفع نفسا ایمانها پیدا بنور کی یو نفس تردی ایمان، لم تکن آمنت من قبل که مخی ایمان نوی روڑی،
او کسبت فی ایمانها خیرا او کسبت فی ایمانها خیرا یا عمل د ایمان سره د نیکه ایمان روړی دی د ایمان سره ګناهونه کړی دي توبه نه د وستلی او د باندې قیامت راغی د توبه د تفید نه ور کوي قل تو فرما انتظروا انا منتظرون تاسو انتظار کی یقینا موږ انتظار کوو د عذاب چې پچا باندې راځي ان الذين فرقوا دينهم یقینا کسان چغي تفریقه پیدا کی ډله بازی پیدا کی خپل دین کې وکانو شیعان او دی ډلې لست منهم فی شیطان پیغمبر علیہ السلام د دوی نه په یو ډله کې انما امر من الله یقینا کار د دې بس پالش الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون یا الله پاک خبرداری ورکی دی تر دې په عملونو یفعلون پاک کارونو باندې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چاچ اکڑلا یونیکی فله 10 امثالها د توبه د ملاویږي کم از کم پلس چند باندې ومن جاء بالسیئة فلا يجزى الا مثلها او چاچ عمل کو د ګناه د توبه نه ملای مگر یو باندې هم لا یظلمون بدی باندې هیڅ قسم ظلم نشي کولی قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام انني هداني ربي لا صراط مستقيم يقينا زما رب ما ته هدایت کړی د نیغ لار دین چې هغه دین دی قیامن برابر ملت ابراهیم حنیفه ملت ابراهیم علیہ السلام چې سراسر هدایت دی وما كان من المشركين او نو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نه قل تو فرما ان صلاتي ونسكي بشک زما عبادتي بدني وعبادتي مالي منذ قرباني ومحياي ومماتي وزما جند وزما مرگ لله دا ټول خاص د الله پاک د پاره دی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی لا شریک له هیڅ شریک نشته الله د پاره او بذلک امرت په دې باندې ما ته حکم شوی دی وانا اول المسلمین او اول مسلمانان یم په دې دور کې قل تو فرمایا غیر الله ابغي ربا غیر د الله پاک اولټوم زرب وهو رب كل شيء حال دار چې الله پاک رب دار یو سیز دی ولا تکسب كل نفس الا عليها او نکي یو نفس یو کار الا عليها مگر وبال به پد باندې وي د ګناکار ولا تزر وازره وزر اخرى او نو چت نشو چتولي او چتون کې بوج دبل ثم الى ربكم مرجعكم یا بستاس خپل لب طرف ته پسې فینبئکم بما کنتم فی تختلفون پستاس ته خبرداری درکې پاکانو چې تاسو په دنیا کې اختلاف کوئ وهو الذي يدل الله پاک غزاد جعلكم خلائف الارض چې تاسو ګرځولې خلیفګان د ځمکې ورفع بعضکم فوق بعض او چت کړی بعضی تاسو لپاره په پاسه د بعضی په مال او په عزت سره درجات ليبلوكم فيما آتاكم دا درجې د پاره امتحان کې پتا سو پاغه نعمتونه چې الله پاک تاسو درکړي دي نیک انسان به شکریا ادا کوي بد انسان بنا شکر کوي ان ربک سریع العقاب بشکر افسا زرع عذاب ورکون کې دي نافرمان لرا وانه لغفور رحیم یقینا الله پاک مقابل کې مهربان دي په مؤمنانو باندې